اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. لا شاوخوا څخه راغلو د پاکستان یوت مومنټ خوږو ملګرو ځوانانو او سپینږیرو او په دې ناسته کې عالمانو او نور دانشوران چې کوم ملګري دي د هغو د ټولو زه شکریه ادا کوم چې دوی په ډېر کم ټایم کې و دې مجلس ته راغله. عزیزانو خبره داسې ده چې ته هم خبر یاست د الیکشن سلسله ده، د الیکشن دغه شروع دی. نو پاکستان یوت مومنټ زموږ یو تنظیم دی چې د هغه زه بسم الله خان کاکړ زه چیرمین یم، وایس چیرمین الیاس خان دی، د بلوچستان صوبایي صدر سیف الله کاکړ دی او له موږ سره مجیب خان دی او قاسم خان اچکزی سینیر وایس پریزیډنټ دی. نو موږ کور کمیټې خپل یو دغه وکړه په ګر بلوچستان کې. نو زموږ په کوټه کې 2 کاندیډیټ وو، یو پر 42 باندې وو ماسټر نعمت الله بډیچ چې هغه پرې نه 263 مو پر 240 باندې مو 42 باندې مو، او یو ایډوکیټ عادل خان وو چې هغه مش پر پی بی 41 باندې وو. نو موږ ډیر سوچ او دغه بعد خپل ورک خپل دغه بم کړی، بیا هم سوچ کړی چې یاره د وطن د علاقې په مفاد کې څوک دي. دلته ډیر پارټیان است، ډیر خلص، ډیر تنظیمات است، ډیر دغه است. نو موږ به دا سوچ کړی، بیا هم د خپل ملګرو سره چې موږ تنظیم سپورټران دي لکه حاجي نصیر خان، حضرت علي خان، نو له دوی سره هم دوی زموږ ملګري تنظیم سپورټران دي، نور دا ګر چې راغلي دي دا ګر زموږ ملګري دي. نو موږ په ګر بلوچستان کې خپل خلک شاوخوا سپورټ کړي دي، په لورلای کې موږ اجتور تمام خیر. نو د کوټې غاز موږ دغه نو موږ سوچ وکړو د کور کمیټې میټینګ د 2 ورځې پر دغه شی باندې موږ فیصله لاخر دا ورسېدو چې وروره خبره د ګټې ده، خبره د ولس د ګټې ده، خبره د تنظیم د ګټې ده، خبره د زموږ د کارکنانو ده. نو موږ دا فیصله وکړه چې پر 240 باندې زموږ کاندیډیټ دی ماسټر نعمت الله خان چې د طاهر صاحب له څنګه ناست دی، دا موږ د په طاهر محمود صاحب پاک کې ویډرا کوو او د ګردو ملګرو زله تمام ملګرو چې زموږ سپورټران دي، که زموږ په حلقه کې دلته ووټران دي او که شاوخوا سپورټران دي چې دلته ووټونه لري، له ننه بعد به د محمود صاحب دپاره ورکم کوي او ووټ خو به ورکوي. نو په دغې وجه کې نو زموږ ډېر دغه نصیر خان زموږ ډېر ښه دغه دی چې طاهر صاحب یې پېژني. نو بډیچانو چې کوم دغه د هغو سره موږ خپله میټینګ وسو قومي جرګې سره، نو موږ هغول هم دغه وویل د بډیچ قومي جرګې له چې باید موږ طاهر محمود صاحب سپورټوو. نو بیا پاکستان یوت مومنټ دا فیصله وکړه چې پر 42 باندې موږ طاهر محمود صاحب سپورټوو، زموږ کاندیډیټ ماسټر نعمت الله بډیچ د په حق موږ د سوردار کوو او زموږ د هر قسم تعاون بلا غرضه بلا لالچه موږ د هر قسم تعاون به کوو، ووټ به ورکوو، منډې به وسرو، ورک به وسرو. چې څو ورځې پاته دي زموږ هر ملګري باندې دا فرض دي، دا یې زه چیرمین زه هر ملګري له دا خبره کومه، دا پر موږ فرض دي چې څنګه همت، څنګه منډه، څنګه پوسټراج موږ د نعمت صاحب دپاره کوو، له نن ورځې له وسه بعد به دا موږ د طاهر محمود صاحب دپاره کوو. او دویمه خبره دا ده چې زموږ پر پی بی 41 باندې عادل خان ایډوکیټ، عبدالرحمن ایډوکیټ موږ دغه کړی و. نو دغه بیا کور کمیټې موږ بکښنستلي وو، له ډېر دغه بعد به بیا دا فیصله کړې چې ورور زموږ په کار دی د کلي، د ګلۍ، د مولې، د عزیز، د بېروزګاره د پاکستان یوت مومنټ مقصد دا د عزیزانو چې ځوانان ډېر بېروزګاره دي، په نشو اخته دي، په نور تماشو اخته دي. نو موږ هر هغه سړی سپورټوو، بیا سبا امید هم ځې لرو الله دې وکړي چې دوی راسي، زموږ دعا ورسره دي او زموږ دوام ورسره دي. موږ به منډه هم ورسره کوو چې دوی به راولو، کوشش به مې انته دای چې طاهر صاحب نو پر 41 باندې د عادل ایډوکیټ موږ کښېنوو. حاجي ولی محمد نورزي صاحب له چې ته ګردې پیژنې، یو خاکساره سړی دی، یو سوشل ورکر سړی دی. زما په خیال سره د قربانیانو د طاهر صاحب قربانیان له چا پټې نه دي او کارونه کړي دي د خلکو لپاره، وسم لګیا دي شپه ورځ. نو عادل رحمان ایډوکیټ موږ کښېنوو د حاجي ولی محمد نورزي پاکي پر 41 باندې. له ننه بعد به زموږ تمام ملګري، تمام کارکنان، تمام ملګري، زموږ تمام سپورټران چې پر 41 پر 42 څونې ووټونه دي، پر 42 به طاهر محمود صاحب زموږ امیدواري د پوسټر، د ناره، د پولینګ، د کیمپ به دا زموږ کیمپ به وي، دا به زموږ ځای، دا به زموږ دغه. او پر 41 باندې د حاجي صاحب دفتر، د حاجي صاحب کیمپ، د حاجي صاحب پوسټران له ننه بعد به زموږ تمام ملګرو دا زما خواست دی او زه د تمام ملګرو له دا دغه ورکوم چې تمام ملګري به د حاجي صاحب په کیمپ کې یو دی 100 دي 1000 دي
دا به ګرد حاجي صاحب پر کوم حلقه د کوم پولینګ د حاجي صاحب دا به نسمري چې حاجي صاحب زموږ دی، حاجي صاحب زموږ کاندیډیټ دی، حاجي صاحب زموږ امیدوار دی، حاجي صاحب د بل چا امیدوار نه دی، طاهر صاحب زموږ امیدوار دی. نو چې موږ سره کښېنستو یوه خبره در کوم عزیزانو چې هر څوک په اخلاص به کوو، په دروغ به نه کوو. نن دا پښتو ده یا موږ دلته ناست یو یا دغه راغلی دي دوی راغلی دي دا ګردو خل تکلیف مې سر کړی دی. نو نن لکه څنګه چې د ماشټر نعمت الله دپاره پر کمبو ته خطاس پر دیوالو خطاس پر چاکینګ مې کاو دغه م کو لننه بعد دا کار ګرد طاهر صاحب دپاره کېږي، د طاهر صاحب دپاره به کېږي. منډې به مو پر کور کور له به ځئ، هره دروازه به ټکوئ، هر ځای له به ځئ او دغسې په کور کې لیکه پړه زنانې سره دي هغه به پر کور ولېږي. د طاهر صاحب دپاره وټاکه دغه ته را به په 41 کې د حاجي صاحب دپاره به کور کور له ځئ، هره دروازه به ټکوئ، له هرې دروازې به ووټ غواړئ. په دې کې هېڅ د شرم دغه خبره نه ده. نن حاجي صاحب او طاهر صاحب داسې وسمره لکه د پاکستان یوت مومنټ لخوا چې موږ دوی سپورټونو دوی زموږ امیدواران دي او له دوی څخه هم د سبا دا امید لرو چې الله کامیابه کړي، الله دې دوی له کامیابي ورکړي. زموږ د تنظیم و کارکنانو ته موږ ته مولې له ګلۍ له اوله ترجیح به موږ له راکوي. زموږ یو کارکون به مایوسه نه پرېږدي. زموږ کارکنان پاکستان یوت مومنټ مقصد دا دی چې بېروزګاري بیخي زیات ځوانان بېروزګاره دي. موږ د ځوانانو د روزګار دپاره د تنظیم جوړ کړی دی، خپل ځان دپاره نه دی جوړ کړی چې ځوانان له روزګار میلاو سي، د یو ځوان کار وسي، یو ځوان مایوس نه سي. ته وینې ګرد مفاد پرستي ده، یو سیاست نسته ځانو د هر څوک چې وایي دروغ وایي چې اسلام ده، یو اسلام نسته، نه یو قوم پرستي سته، نه یو شی سته. خبره دا ده موږ د یو سیاسي تنظیم سره قطعا علاق نه کوو، نه د هغې حمایت کوو. موږ د شخصیاتو حمایت کوو چې کوم شرایط د هرې پارټۍ موږ په دې نه خبر د هرې پارټۍ موږ یې حمایت کوو، موږ یې حمایت کوو. موږ د دې قطعا د دې دغه نه کوو چې موږ به پلانې یو پاتې سو پر ان یې باندې زموږ فیصله پاته ده، هغه به په بعد کې کوو. هغه موږ یو ورکر سړی ګورو چې ورکر سړی د قوم هر سړی رسد دي، د هر کارکون رسد دي، هغه ته کور د هغه ته دفتره پورې هغه سړی به انشاءالله د هغه په دغه کې به موږ یې د کوو. پاتې سو د صوبایي اسمبلۍ دواړه زموږ کاندیډیټان، یو د طاهر صاحب پاکي 42 څخه نعمت الله بډې صاحب او عادل اډوکیټ صاحب د حاجي ولي نورزي صاحب پاکي بس موږ شنو درس ورکو او بس دا زموږ کاندیډیټ لننه بعد طاهر صاحب دی او حاجي ولي صاحب دی. موږ دله مبارکي وایو، د دوی شکریه هم ادا کوو او اوس به دوی څو خبرې درلو کې طاهر صاحب او حاجي صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم بسم الله خان کاکر صاحب چیئرمین پاکستان یوتھ، ځوانانو دوستانو، حاجی ولی نورزئی صاحب، قاسم جان نصر خان صاحب، نعمت الله صاحب، انعام ایڈوکیٹ صاحب، کردہ ځوانانو د پاکستان اتحاد کومه تنظیم دی دا شکریہ ادا کوم. اور ما ته یقین دی چې بسم الله خان زما یو زوړ یار هم دی، ډېر مهربان هم دی، ډېر قدردان سړی دی او دا کمټمنټ والا سړی دی. نو دا ځوانان چې زه ګورم ما ته یقین دی چې د حاجي ولی دپاره زما دپاره کارونه هم کوي او انشاءالله موږ ګټو انشاءالله. الله په حکم باندې ستاسو بیا شکریہ کوم. څه خبره زه به اردو کې کوم ولې چې نو دا ولې چې چینل دی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے کہ میں پہلے پشتو میں بات کی، ساتھ ساتھ میں ذرا چینل کے حوالے سے بھی بات کروں کہ یہ جو تنظیم بنی ہے اس کا پاکستان یوتھ موومنٹ، اس کا میں بیک گراؤنڈ بھی جانتا ہوں. انہوں نے جس انداز میں ملک کی پاکستان کی خدمت کا ایک بیڑا اٹھایا ہوا ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور امن کے حوالے میں جو ریلیز نکالتے ہیں ان کا بھی مجھے اندازہ ہے. اور بسم اللہ خان کاکڑ کی ایک شخصیت ہے، ان کے ساتھ جو نوجوان ہیں میرا خیال ہے میں بہت سو کو ذاتی طور پر جانتا ہوں. ان کی شہر کے لیے، اس علاقے کے لیے بہت خدمات ہیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں صوبہ بلوچستان کے حوالے سے بھی امن کا نشان ہے اور صوبہ پورے پاکستان کے حوالے سے بھی. مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ پارٹی جیسے بتایا حاجی صاحب نے کہ پارٹیوں سے میں بھی متنفر ہوں، حاجی صاحب بھی متنفر ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کے فیصلے ہم پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، پھر ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے پڑتے. ایک پارٹی ہم نے غلطی سے بنائی، اس میں بھی شامل ہوا، حاجی صاحب بھی شامل ہوئے. جس مقصد کے لیے ہم شامل ہوئے تھے وہ پارٹی اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوئی. تو آج الحمدللہ ہم آزاد حیثیت سے کھڑے ہیں. ہمارا ایک آزاد نظریہ ہے، ہماری ایک آزاد سوچ ہے. ہماری یہ سوچ ہے کہ کوئٹہ، خصوصاً کوئٹہ میں جو بے روزگاری ہے، جو نشہ کی لعنت پھیل رہی ہے، جو صورتحال کوئٹہ میں صرف نالی گلی بنانا، اسٹریٹ لائٹ بنانا ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے.
کوئٹہ شہر کا اسٹرکچر جو ہے انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے, کوئٹہ کی ایکسپینشن نہیں ہو رہی. اور پچھلی مرتبہ جو ایم پی ایز ہے, حاجی صاحب کو بھی پتہ ہے, حاجی ولی صاحب کو بھی پتہ ہے کہ اربوں روپیہ انہوں نے ضائع کیا, لیکن کوئٹہ شہر آج بھی وہی 10 گلیوں کا شہر ہے. تو میں آپ کے اس توسط سے, میڈیا کے توسط سے, جو دنیا بھی سن رہی ہوگی, میڈیا کے چینل ہیں, بڑے چینل ہیں, تو ہم نے یہ سوچ کر یہ آزاد حیثیت سے لڑنے کا کیا. میرا بھی اتفاق سے, حالانکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ حاجی ولی صاحب کا بھی انتخابی نشان جہاز ہے اور میرا بھی انتخابی نشان جہاز ہے. ہماری دونوں کی بھی محبت ہے, ہم کٹھے رہے 4-5 سال, بلکہ بہت پرانا ہمارا ایک تعلقات ہے شفیق بھائی کے زمانے سے. تو بہرحال میں آپ سب کا مشکور ہوں اور امید کروں گا میں اپنے بھائی کا, اور میرا ان کا بیٹا میرے ساتھ ورکر بھی رہا ہے, یہ بھی میرا دوست رہا ہے, بھائی ہے, ہاں, تو بیٹھا ہوا ہوگا یہاں پہ. تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ناامید نہیں کروں گا. اور بسم اللہ خان جو ہے ہمارے بڑے اچھے پیارے دوست ہیں, کاظم خان مسکرا رہے ہیں, نذیر خان بھی ہے. تو آج ایسے لوگوں کے ساتھ ہم مل کر اگر کام کریں گے تو انشاءاللہ ہم دونوں کی فتح ہوگی. میں آپ سب کا مشکور ہوں. اور میڈیا کے توسط سے میں یہ بھی کہوں گا کہ ہماری ان چیزوں کو اب عوام تک پہنچائیں کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں, اور یوتھ موومنٹ کا جو کام ہے وہ بھی بتائیں کہ ان کی کیا خدمات ہے. شکریہ آپ سب کا. بس دوی دغه کوي, بس بیا مشکوره خالي دغه دا کو یسرم دغه دی چیرمن صاحب راځي دغه مرزي هغه ول تور د مشکور لا تور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم, بسم الله الرحمن الرحیم. در ټولو د مخه زه د بسم الله خان کاکړ چیرمن یوث فاونډیشن او دویم د عادل خان چې زموږ د علاقې د پی بی 1